دې باندې نور یو مې پیسې شي دی خپل ورته کې منګه جمعیت العلماء والا او هغه دغه کړه وروغته وو او اوس خبره بابا کوم دا خبره وکړه چې دا ماین اینڈ منرل په جنډه کې نشته نو هغه وې چې دا په پټه والا صدقه کړه دا خبره هغه څه ده امنامان به کوم نو ما غټه مسالې وکړه دا مونږ اوس چې روان دي هغه دا خبرې دي نو ماین اینڈ منرل یا دا وټولو دا پروګرام چې څنګه یو قانون او لکه په دې کې زمونږ اړو صدقه نشته چې لکه څنګه په سره دا کوي دا زمونږ په مساله دا زمونږ د دادونو مساله دا زمونږ راځل ته کې معدنیات دي او کدن ته ځانګړي دي او کدن ته وبدي او کدن ته جسدي دا د خلکو شریک نو شهر دا زمونږ چا ته په مثلا غوښتي دی او نه متاجه موږ چا سره راکړو وار سره راځي او وي دا څو کوئی ته هوټل ورانو ما په بل ځای کې هوټل وران نشو پتا څو ګورې نو پتا دا چې کپا ناران کاغذ کو ګورې او باغ طرفونو ګورې دا ټول رسید په غاړه دی هلته کې څو فکشن ناخلي دسه کپړه کتا دو کتا وګورې په نوکار کې او په هغه کې هلته کې ټول د رسید په غاړه باندې هوټل دی باغې باندې څو فکشن ناخلي خو یو سواد دی چې پته نه لګي چې دا سم ګناهګار شوي او چې په هره خبره باندې چې راځي نو په سواد باندې زه وایم دا کم چیف سیکرټري چې راغلی ده په دې ځای کې پلاټ اخیستی دی او بیا خرڅ کړلی بیا چې دلته کې ډي سي او ته اخیستی دی او ته خرڅ کړی دی نن هغه وایي دا امسریانو سین دی لکه څوک دا تپوس کولی نه شي چې لکه دا دې کې خو ته اخیستی دی ستا باقاعده لکه دغه دی شته چې لکه ته اخیستی دی بیا یې خرڅ کړی دی هغه په خپل ځای باندې غرونه غټه خبره زمونږ دا ده چې لکه دلته کې مساله چې دا هغه د امن او امان ده مساله چې دا پته نه لګي چې دلته کې ورې سواد کې څه دي یا څه غواړي اوله خبره خو دا راځي سره کېناسته غواړي تاسو څه غواړئ که زموږ په سچار راځي چې داسې به ونه ورکړو مونږ به دې هغه کار پرې پوره شي چې مونږ ځکه چې هغه د صوفي محمد نه که تاسو راواخلئ او په څه طریقه باندې او بیا اپریشن یې کېږي او بیا مطلب چې دغه کېږي او بیا هغه شی را روان دی او دې حد ته موږ راورسېدو نن په زموږ په غرونو باندې ښه نږدې پرې کلو خواته خلک ناست دی پرون راته یو کس ووایي چې یاره بریګیډیر صاحب راغلی و او هغه ووایي چې یاره تاسو دلته کې 20 کسان دي یا 30 کسان دي ناست دي او ځان ساتئ او تاسو خپله جرګه راغونډه کوئ تاسو فیصله وکړئ نو چې زه جرګه راغونډوم او زه فیصله کوم او زه ټوپک راغلم نو بریګیډیر صاحب بیا ستاسو ضرورت دی او زما د ضلع انتظامیې څه ضرورت دی بیا د ضلع انتظامیه څه تناسب سره او دلته کې خبره ته سره خبره دی